بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ تاسو ته معلومات درکو د فولیک اسید په باره کې، د هغې د ډیفیسینسیز په باره کې. سو پلیز ویډیو تر سره تر اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات حاصل کړئ. فولیک اسید زموږ سره وټامینز دي او دې ته موږ چې کله دا کم شي په باډۍ کې هغې ته موږ فلوید ډیفیسینسي وایو. دې ته زموږ سره بیسیکلی دویم نوم چې دی هغې ته موږ وټامین B9 وایو. دا زموږ سره څه کوي؟ دا زموږ سره په سره وینه کې پر رغېدو کې ډېر اهم کردار ادا کوي او زموږ سور بلډ چې دی هغه رغوي. اوس که چېرې د دې وټامین د فولیک اسید یعنی B9 ډیفیسینسي په چا کې راشي کمې، نو په هغه کې به زموږ سره څه علامات دي په نارمل انسان کې. په هغه کې به دا علامات دي چې د هغه خوراک خاصیت چې دی یعنی خوراک ته چې اړه کېږي هغه بړنه کېږي، اړه به یې ډک ډکي. او دویم چې دی لیک اپ انرژي یعنی د انرژۍ طاقت به یې ختمي، توانایي به یې کمزوري وي چې لږ لاړ شي بس کیني به، سمې به یې څه کار ته نه راځي یعنی په اسانۍ باندې به ستړی کېږي. نمبر 3 پکې دا دی چې ډیریا کېدی شي، دس کېدی شي، دستونه به پرې او ژبه چې ده. نمبر 4 ژبه به یې نرۍ کېږي. او نمبر 5 چې دی په اسانۍ باندې به یې ساه راماتېږي، لږ چې لاړ شي نو بس ساه به یې رامات شي. او 5 چې پکې دی هغه دا دی علامات چې زموږ سره به لاسونه خپې ډېر زیات میږي کېږي. نو دا علامات چې دي دا زموږ سره د B12 د کمي د وجې نه کېدی شي. بله دا ده دویمه چې دا B12 چې دی دا زموږ د دماغو او هیلث چې دی او د ریډ بلډ سیل هغه امپرو کوي او زموږ د دماغو فاور چې دی کار چې دی هغه ډېر زیات مضبوطوي. د دې نه علاوه که چېرې په پریګننټ کې یعنی کومه ښځه چې حامله وي نو په هغې کې به څه علامات په ماشوم کې پیدا کېږي که چېرې د فولیک اسید کمی راشي. په هغې کې به دا وي چې د ماشومو په دماغو کې به فرق وي، دماغ به پوره نه رغ شوي. نمبر 2 به دا وي چې د زړه مسلې به وي ورته، مثلا موږ په پښتو کې وایو موږ وایو پړه کې سوری دی، دا د دې فولیک اسید د وجې نه زموږ سره کېږي. او بل به دا وي چې زموږ سره تاسو که لیدلی وي په دې ملا کې سپاینل بایفیډ ورته وایي، د ملا کې دا خوب راوتی، دا خو هم زموږ سره د فولیک اسید د کمي د وجې نه دا شروع کېږي. خاص سپیشلی په ماشومانو کې کم ماشوم چې لا نه وي پیدا شوي، مور په خېټه کې وي، په هغې کې دا مسلې پیدا کېږي. نو موږ له پکار دی چې د فولیک اسید استعمال موږ په روزمره زندګۍ کې وکړو، سپیشلی په فیمیل کې یعنی په زنانو کې وکړو او سپیشلی په های فیمیل کې چې کومې حامله دي یعنی پریګننټ دي، ځکه چې دا دومره ګران سیز نه دی. بیا وروستو په ماشومانو کې مختلف قسم ډیفیکټس پیدا کېږي چې پیدا شي، نو وزن یې ورسره هم کمي، دا هم د فولیک اسید د وجې نه وي. او د هارټ مسلې ورته، دماغو مسلې ورته، نیوران هم په صحیح، نرو سیسټم هم په صحیح طریقه باندې نه رغ شوی. نو که چېرې موږ دا په فیمیل کې هغه فیمیل چې هغه پریګننټ وي په ریګولر بیس باندې استعمالو، نو انشاءالله د دې ډیفیکټس نه کوم بر ډیفیکټ چې دي د پیدایش سره چې کوم مسایل پیدا کېږي په ماشوم کې یا څنګه پیدا شوي مسایل پکې وي، نو انشاءالله دا مسایل به دې الله تعالی لرې کوي، دا به پکې نه وي، ځکه چې دا ټول زموږ سره د فولیک اسید د کمي د وجې نه وي. نو مهرباني کوئ فولیک اسید زیات تر استعمال فیمیل ته کوئ. په کم حالات کې کله چې ماشوم په خېټه باندې وي، حامله وي، پریګننټ وي فیمیل، نو هغې ته ډېر زیات استعمال کوئ د فولیک اسید. په هغې ټایم کې فولیک اسید کمی ډېر زیات په دغې فیمیل کې راځي، ریډ بلډ سیل کمی پکې راځي، نو الریډي وینې هم کمیږي. فولیک اسید کم شو نو وینه هم کمیږي الریډي، او مختلف ډیفیکټ پیدا کېږي. بر ډیفیکټ هغه ډیفیکټ چې هغه ماشوم پیدا شي په هغه کې هغې ته موږ بر ډیفیکټ وایو. نو د دې نه د حفاظت لپاره د فولیک اسید استعمال دی هغه سهار ماښامو، او د دې سایډ افیکټس دومره نشته دی. سو پلیز دا زموږ سره وټامین دی، دا ښه په پراپر طریقه باندې په پریګننسۍ کې استعمالوئ چې د بر ډیفیکټ نه ماشوم بچ وي. سو پلیز زموږ ویډیو سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ او بیل آیکن ووهئ چې تاسو ته نور د ویډیو په باره کې انفارمیشن حاصلېږي. تھینک یو فار واچینګ.